الرحمن الرحیم. زه یم عرفان دورانی. تاسو ګورئ پیام خیبر ګلونو ښار په پیښور کې موجود یو چې کم 15 اکتوبر باندې احتجاج پاکستان تحریک انصاف کال کړی دی. د دې اکله د نظراتي ورکر سره ناس یو چې د دیو څه خیال دی راځي چې دیو سره خبرې اترې وکړو د 15 اکتوبر دپاره. دې څه وایي او د عمران خان صاحب چې کوم ویژن مطابق د دیو ورکرو وینا ده مینوالو به تاسو ته وړاندې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د پیام خیبر ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې ستاسو رالی او ډاکټر حسن یعقوب صاحب چې زمونږ عمران خان رهایی فورس بلکې عمران خان ورکر فورس دی د هغې چیرمین دی او هغه خپل موقف پیش که نه خو هغې نه بعد چې تاسو د ورکر غالی که نه مونږ چې یو اصل نه زه خپله د 2000 چې نه عمران خان سره یم که نه اول مونږ خپل کلي کې وو هلته مونږ سټرګل و محنت و خواري وه هلته چې څه الکشنې وشوې څه کمپینونه و په علاقو کې محلو کې بیا مونږ دلته پېښور ته رالو دلته دا چې دی پي کې 83 دې حلقه کې پاتې کېږو. مونږ مین مقصد دا دی که نه چې عمران خان مونږ له څه لایعمل را کوي که نه مونږ په هغې باندې عمل کوو. مونږ دې ته نه ګورو چې عمران خان که عمران خان زما ته ګوري که نه او زما هغه کوي که نه نو هغه به بیا هغه چاله دلته ټکټ ورکوي چې څوک نظریه لري څوک سوچ لري څوک فکر لري که نه او که کوم سړي له عمران خان ټکټ ورکوه هغه زما نظریه نه فالو کوي د عمران خان نظریه نه فالو کوي که نه او خپل مقصد یې خپل ځان ښه کول هغه یې که نه خو به څه وخته پاره ښه شي خلکو ته به ولګي خو ډېر داسې خلک وو چې هغوی نن څوک تپوس هم نه کوي ځکه چې هغوی عمران خان سره دغه بازي وکړه دو نمبري یې ورسره وکړه. د خان یو نظریه ده چې ملک کې رول اف لا راشي د قانون پاسداري راشي په دې ملک کې او هر چا ته حقوق میلاو شي. ورکر ځان له یو عزت دی. ورکر خان صاحب بله ورځ یو خبره وکړه په د جیل نه ډیاله جیل صحافیانو سره خبره کوله که وایي چې زما دپاره ټولو نه مقدم او ټولو نه عزتداره خلک دا زما ورکر دی ځکه زه دې ګراونډ نه اوچت کم او زه اسمان ته ورسولم نو د دې قدر پکار دی د عزت پکار دی. موجوده چې کوم سیټ اپ دی موجوده چې کوم دلته حکومت جوړ شوی دی هغوی چې دي ورکر یو ټول استعمالوي ماله صحت ښه کړې زما له بیسک چې کوم کمیډیټي زما ضرورت دي هغه ته زما په ښه طریقه باندې پوره کولی شي زما اواز اوچتولی شي. کوم کس یې چې نشي اوچتولی دا د دې پارټۍ له هم نقصان ورکوي ورکر له هم نقصان ورکوي او اخر کې زه دا یو میسج ورکوم که نه چې ورکر چې دی ورکر که خپل ځان عزت ګوري که نه او خپل ځان په معاشره کې ښه کوي که نه د خو خلکو انتخاب به کوي چې خو خلکو انتخاب نه وي که نه او ایره غیره له مونږ اوټ ورکو هغه مونږ په دې کورسۍ باندې کېنوو که نه نو ستا به هم عزت پاتې نه شي او خان صاحب نظریه به هم ختمه شي. نو ریل خلکو له اوټ ورکول پکار دي ریل خلک مخکې راوستل پکار دي لکه ډاکټر صاحب سهار یو خبره وکړه وی چې زما هغه خلک خوښ دي چې اخلاص یې پکې خان صاحب سره به یو لاره باندې ولاري چې او دا لاره ده زمونږ د حق او د سچ لاره ده. نو زما څومره چې د پېښور څومره ورکران دي هغوی ته زه دا خبره کوم سوال ورته کوم چې راوچت شئ چې چا له موټ ورکړی د هغه نه حق وغواړئ. خان صاحب نن په جیل کې دی والله کې هېڅوک هم تپوس کوي په حساب کې یو کال وشو یو کال او یو داسې سټرایک ونه شو چې یو مضبوط منظم سټرایک وشي او د خلکو ته پته ولګي چې ګوره ورکر او ام پی ایګان او مینېګان اخلاصمند دي عمران خان سره که دوی اخلاصمند وای که نه نو د خان صاحب رهایی چې دا د یو ګنټې کار دی خو دوی نه غواړي ورکر له پکار دی چې خپله راوچت شي محلو کې وګرځي په کوڅو کې وګرځي او کمپین وچلي چې انشاءالله زمونږ دا عهد دی چې مونږ به هغه کس نه مخکې بوځو چې څوک ورکر له عزت نه ورکوي. تاسو جی پوینټ رالو بالکل د دې خدا مقصد دی چې تاسو کم لیډرشپ دی د پاکستان تحریک انصاف د خپلو کې مخلص نه دي ځکه خان صاحب په جیل کې پروت دی په کار خدا دا چې دی یو ځای سټرګل وکړي په یو ګنټه کې هغه به باري یقینا مینوالو د دې ورکر خبرې مې واورېدې چې دی د خان صاحب دپاره څومره مینه په زړه کې ده او تاسو ته هم دا دی وینا وکړله چې د خان صاحب سره تاسو څومره مینه ده هغه نظریاتي ورکر دی روزي میدان ته نو خان صاحب په یو ګنټه کې بار بی خو افسوس دا دی چې لیډرشپ ته نه دی پکار چې بی دی دا څنګه بیانات او بیا ورکر خپه کېدل نو دا یو بد خیال دی.